د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، راول ته راغلاست. ضمیر کابلوف هر وخت دا کوي چې دلته داعش سره مرسته کیږي، هوایي الوتکو خبره کوي چې انتقالي دا ځل په بل رقم خبره کړې. دا ځل ویل دي چې داعش دلته د امریکایانو سره یا د بهرانیو سره د جنگ اراده نه لري، بلکې دوی د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بې ثباته کولو هدف تعقیبوي. نو هماغه خبره ده، نه یوازې دا بلکې د ترکیې د پارلمان رئیس هم چې کومه خبره کړې ده هغه ویل دي چې امریکا او ملګري متحدین تروریستي ډلې تقویه کوي. او کله چې موږ ورنه پوښتنه کوو چې تاسو ولې داسې کوئ، نو امریکا وایي چې موږ دوی سره ستراتیژیکه ملګرتیا نه لرو بلکې تکتیکي مرستې ورسره کوو. همدغه پرون په خوږیاڼو کې البته داسې پیښې ډېرې شوي دي، خو تازه ترین دا ده چې داعش او طالبان په جګړه اخته وو. داعش د شکست په حال کې وو او طالبانو دا ده چې موږ تقریبا نږدې وو چې سیمه ورڅخه پاکه کړو، چې امریکایي طیارې راغللې، بمبار دې وکړو او 100 تنه طالبان یې ووژل، او لکه څنګه چې جوزجان کې وژغورل شول دلته هم وژغورل شول. نو زمونږ بحث په همدغه موضوع دی، په حقیقت کې روسیه امریکا د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. نو دغه وضعیت تاثیر په موږ باندې او افغانستان چې دغه موضوع هم دلته د داعش نه د ملاتړ بحث هم کیږي، دلته د تاثیرات څه دي په دې باندې بحث کوو. او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی بلال باور سیاست شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی فدا محمد نظري سیاست شنونکی، همدارنګه موږ ښاغلی امین جوادي ته هم بلنه ورکړې وه چې تشریف راوړي، خو تر اوسه پورې نه دی راغلی. که راغی نو موږ سره به په بحث کې ملګری شي. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، تشکر. باور صاحب، هم د ترکیې د پارلمان رئیس چې کومه خبره کړې ده او هم ضمیر کابلوف چې کومه خبره کوي، دا خو مستقیما امریکا د ترهګرۍ نه په ملاتړ تورنوي. نو ترهګرۍ نه ملاتړ خو په خپله ترهګري ده که نه، نو څنګه ارزوئ دا خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی تاسو ته، ښاغلي نظري ته او دوستانو ته. ضمیر کابلوف دا وروستۍ خبرې د مخکې دینه داسې خبرې تکرار شوې، خصوصا د مسکو د ناستې په اړه، چې کابلوف دا نظر درلود چې امریکا کوشش کوي چې د سولې رهبري کې ونډه ولري او د سولې رهبري د افغانستان د سولې رهبري په خپل لاس کې انحصار کې وساتي او هغه رهبري دا چې د سولې نه څه تعریف لري په افغانستان کې، آیا سوله غواړي نه غواړي، دا جلا بحث دی. خو بیا هم هلته دې ته اشاره کړې چې امریکا دا نیت نه لري چې جنگ ختم شي په افغانستان کې، چې بیا هم دې مسلې سره ارتباط لري. دا چې کابلوف، ضمیر کابلوف د روسیې استازی د افغانستان او پاکستان لپاره دې ته اشاره کړې ده چې داعش د امریکا د خوا حمایتیږي او تمویلیږي. که موږ دې ته اشاره وکړو، ښه دا د روسیې خپل تشویشونه دي چې خپل ملي منافع په اساس او د منطقي هغه منطقه کې چې هغه منافع لري دغه په اساس، خصوصا په منځنۍ اسیا کې. خو کله داعش مخینې ته وګورو چې داعش څنګه منځته راغی او څنګه افغانستان ته ور انتقال شو او دلته اساسا مختزي، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې داعش چا سره ارتباط لري. سمه ده، یعنی هدف مو دا دی چې د کوم هیواد د پالیسي سره ارتباط لري او مختزي. داعش کله چې په سوریه کې او عراق کې خپل دولت اعلانوي، دا چې مخکې د هغې نه د القاعدې سره ارتباط لري او هغې نه ورجلا کېږي او خپل دولت اعلانوي د اسلامي دولت په نامه. یعنی موږ ګورو چې امریکا په سوریه او عراق کې خپل اهداف درلودل، چې یو دغه اهدافونه په عراق کې خصوصا د عراق تجزیه کولو په درې منطقو چې تقریبا هماغه مسله وشوه. د هغه انقلاب چې په شام کې
شروع شوی هغې ته صدمه رسول و یعنی په سوریه کې چې په دستوري نظام ته بشار الاسد ته یو ګواښ و داعش دې دپاره انقلاب خلک چې راپاڅېدلي وو هدف مې دا دی زوک صاحب یعنی کله چې دې اهدافو ته امریکا ورسېد همغه اهداف ته چې عراق کې همدغه مذهبي شخړې منځته راغلې د هغه خلکو چې پاڅون کړی و هغه بیرته وځپل شو بیرته مثلا داعش د هغې ځای نه اساس ته شاته کېنست او افغانستان ته د امریکا تصمیم نه داعش ته په سوریه کې شکست چې د امریکا نه دی ورکړی یعنی امریکا ونه کړل دا کار چې داعش د هغې ځای نه وباسي دا خو د روسیې بمباریګانې وې او د روسیې حملات او سیاستونه چې داعش د هغې ځای نه ویست زه دې نظر سره ډېر موافق نه یم په نړیوالو اړیکو کې اوس روسیه تر هغې کچه پورې نه ده چې امریکا سره رقابت وکړي مګر په منطقي مسایلو کې نه امریکا سره رقابت هلته عملا بمبارد وکړ او ډېر سخت بمبارد چې و هغه مراکز چې د داعش د منځه ویوړل او ډېر بېرحمانه چې ډېر ملکي خلک هم پکې مړه شول او یعنې تقریبا ظالمانه بمبارد هغه د روسیې د خوا نه وشو او هغې داعش مات کړ د روسیې د خوا نه وشول د ایران د خوا نه وشول د حزب الله د خوا نه وشول د خپل سوریې د بشار الاسد نظام د خوا نه وشول چې دا یو ټیم و چې دا ټیم یعنی په ظاهره کې تحلیلونه دا و چې دا ټیم یو قطب په حیث د امریکا په مقابل کې په سوریه کې جنګیږي د امریکا د منافع په مقابل کې خو په اصل کې د امریکا نیت هم دا و چې د بشار الاسد نظام په سوریه کې باید حاکمه اوسیږي د اصل هدف دا و چې هغه پاڅون چې د تونس نه ورشروع شو او راغی بالاخره مصر ته او سوریه ته دغه نور مخ ته لاړ نشي بشار الاسد نظام باره کې هغه بس بل خاطر چې امریکا څه هدف دا و داعش نه ملاتړ کوو داعش نه ملاتړ کوو کله چې خپل اهداف ته ورسېد په منځنۍ ختیځ کې خصوصا په سوریه او عراق کې بالاخره داعش اساس ته افغانستان خواته مخه وکړه ځکه چې د طالب پروژه اساس ته په ختمېدو وه او دلته باید یو نوی پاڅون نظامي او تروریستي پاڅون باید د دې لاره تعقیبوله چې دا داعش یو ښه حل لاره وه د امریکا دپاره نو دې دپاره اوس د سولې پروسه هم چې اساس ته مخته ځي او دا چې اوس د اخرې پیښې چې تاسې ورته اشاره وکړه هسې د جوزجان د قوشتېپې پیښه او هماسې پرون د ننګرهار د خوږیاني پیښه دا جوتهیي چې داعش څوک حمایتوي او داعش د چا پلان دی او اساس د اخرې پیښې چې داعش یو په خاص مذهب باندې د حملات کول دا جوتهیي چې هغه پروژه چې په عراق کې مخته تلله اساس ته غواړي چې په افغانستان ته منتقلیږي درست نظري صاحب په دغسې ښکاره توګه د امریکا متهمول د تروریزم په ملاتړ باندې د روسیې د خوا نه دغه د دواړو هیوادونو اړیکې اوس کم حالت کې تاسو دغه اوس تروریزم روسیې ته خطر دی روسیه د ګواښ لاندې ده او دغه خطر او دغه حمله نه امریکا ملاتړ کوي نو عملا روسیه او امریکا د رقابت خو شته یعنی د نښتې او د جګړې خواته روان دي تشکر ستاسو په اجازه تاسو وګورئ اول خو زه یوه خبره ډېره لنډه د قابلو په باره کې وکم دا د کابل سره ارتباط نه لري د قابل سره ارتباط لري د قابل زوی کابلوف نه د قابلوف قابل دی قابل دا سړی چې وای ډېر قابل سړی دی د قابل بای زوی دی د قابل بای قابلیوف دی یا د قابل بایوف دی یعنی د قابلوف څخه دا است موږ غلطه دغه نه کو چې ځینې دوستان پوښتنه کوي چې ولې دغه سړي دوامه خبره دې ته رسېږي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې روسیې او پوتین ملا تړلی دی چې د امریکا سره دغه وکړي ډغرې ووایي په اصطلاح او بیرته په یو شکل د اشکالو یا په یوه کچه هغه د دوه قطبي دنیا بیرته راژوندی کړي یعنې د اتحاد شوروي وارث او په دنیا په ځینو برخو کې خپل ځان ته سهم یا ونډه ولري اما یوه خبره به دا موږ پرېږدو چې امریکا په افغانستان کې څه کوي څوک بمبارډمانوي لیکن زما تر اوسه داسې نښانه نه ده راپګوته سوې چې داعش چې کوشش کړی وي چې تاجکستان ازبکستان ترکمنستان چې ځای ته دغه سي
او هغه خلک چې په هغه ځای کې ژوند کړی دی یا ما چې ډېر په هغه منطقه کې ګرځېدلی یم د طالب په دغه ژر او په دا تور بیرغ او په دا ورتګ په تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او اسیای میانه او روسیه او د روسیې په پخوانیو هیوادو کې چې د دې تر لاس لاندې وه د دغو خلکو د نفوذ چانس ډېر لږ دی او نه دغسې خبره سوې ده چې نن په تاجکستان ازبکستان ترکمنستان کې یعنې هغه درې هیوادونه چې زموږ سره ګاونډي دي د یو چا سره د دوی ملاقات سوی وي یا یو چا ته دوی ورغلي وي یعنې تاسو وایئ چې دوی هلته نفوذ نشي کولی ځکه چې هغه خلک چې دي په فکري لحاظ باندې داعش غوندې قوت هلته ځای نشي موندلی هلته ځای نشي موندلی لیکن یوه خبره خو ده چې هلته د مسلمانانو حالت هم ښه نه دی یعنې دغه ډلې چې جنګ کوي تخریب کوي او دا خو اکثرا یو وړوکی اقلیت وي یعنې په هر ځای کې شروع شوي د داسې خو نه چې اکثریت د ټولنې یو شی وي خو یو وړوکی ډله پیدا شي او هغه بالاخره هغه مسلمانان چې دا احتمال خو شته دی ځکه دې هېوادونو کې د مسلمانانو وضعیت څنګه چې دی د اسلام وضعیت څنګه رقم دی هغه ازادیګانې نه لري نو دا امکان خو چې په هغه ځایو کې زه نه یم خبر چې تاسې په تللي یاست یا زموږ دوستان د اورېدونکي چې څوک تللي وي هلته مسلمانان داسې دي چې فقط السلام علیکم یې زده دی او کله چې درته ځي هم بیا درته وایي السلام علیکم یعنې دوی په دغه ساته نه دي یو زیات شمېرې شیعګان دي دا خلک څوک دي بخښنه غواړم هغه چې په سلهاو نفره په سوریه او عراق کې داعش سره ملګري شول د تاجکستان نه ازبکستان نه او ترکمنستان نه ورغلي او حتی نظامی قومندانۍ تر مرحلې پورې ورسېدل د داعش دلته په افغانستان کې د القاعده سره ملګري شول او وزیرستان کې پراته په سلهاو کورنۍ وي نو داسې خلک شته خلکو خو ډېر ډول مغزي خلک انټرنیټي او عصري جذب کاوه هغه وغوته د لندن او د جرمني او د فرانسې او د هالند او د دغو ملکو څخه هم په عین اندازه خلک ورغلي دي او هغه ډېره معنا نه لري چې د هغو کلچر داسې و خو دلته چې خبره د پوتین غواړي چې ووایي چې اسیای میانه ته د دغو داعشانو د لارې نفوذ کېدای شي خو تر اوسه پر دې نښه نښانه نه ده سوې یا که په انګلستان او فرانسه او انګلستان دغه جرمني څخه خلک دغه ته تلله داسې نښه نښانه هم نه ده سوې چې هلته نو دوی غواړي چې په دغو ملکو کې چې ویني دا کار وکړي خو په هر صورت یو اندېښنه خو شته هماغه جرمني او په اروپا کې اوسېدلي خلک د هماغې فرهنګ سره د هماغې ژوند سره راغلل همدغسې افراطي وروزل شول او اوس ګورې په فرانسې کې حمله کوي اوس ګورې په جرمني کې حمله کوي اوس ګورې په نور ځایونو کې حملې کوي او هماغه ټولنې نه زېږېدلي خلک په هر ترتیب هغه خلک چې دا حملې کوي هغه معمولا د بن لادن دی د وختو خلک دي بن لادن دی په هغه وخت کې ډېر کوشش دا وکړي چې ځوان نسل نوی نسل چې د کمپیوټر او آی ټي او د تمدن سره اراده دغه لري دا خلکو هلته جنګ کړی خو اوس چې د دې لپاره د باس څخه ونه وځو زه به همدا به موږ پرېږدو چې د څه وکړو خبره پر دا ده چې روسیه آیا دغه د امریکا راتګ او د داعش سره دغه اړیکې د یو وسیلې په حیث د تبلیغاتو د جنګ د یو سایکالوژیک حالت په حیث استعمالوي او که دا دی چې رښتیا هم د داسې نښې نښانې لیدل دي چې دا هلته ځي که په تروریزم یې خو نو په افغانستان کې تر اوسه پورې تر دا نن ماښامه پورې ډېره غټه تروریستي ډله طالبان دي په اول دغه کې چې واقع دي او روسیه هغه سره مرسته کوي د طالبان ما په خپل دل چې ترکمنستان ته ولې په دې وروسته بحث کوو چې ولې ځکه چې په ایډیولوژیک لحاظ خو طالب او روسیه سره هېڅ تړاو نه لري بل کوم تړاو نه لري لیکن یو تړاو چې لري هغه خپل روسیه چې وایي هغه د داعش مخنیوی دی نو په هر ترتیب داعش ولې روسیه د طالب د داعش مخنیوی کوي د طالب دا وایي په دې باندې بحث کوو چې ولې دغه کار کېږي ځکه چې روسیه وایي چې دا ماته امریکا راوستې ده د امریکا ملاتړ ورسره دی او د طالب په مرسته باندې زه مخنیوی غواړم ستاسو نظر څه دی آیا داعش رښتیا منځنۍ اسیا ته یو خطر دی او که نه او که روسیه فقط
ورنه استفاده کوي د پلمې په توګه تر څو چې دلته مداخله وکړي او کنه حقیقي خطر دی منځنۍ اسیا ته چین ته روسیې ته مثلا ما روسیه کې د چچنیا ورزنګ یو خطر تاسو مخکې دا غینه لاندې اشاره دی باندې کوم خغل نظری صاحب دې ته اشاره وکړه چې روسیه بیرته غواړي چې نړۍ بیرته د قطبي کېدو خواته یسي خو د شلمې پیړۍ نړۍ د یو ایدئولوژیک نړۍ و سمه ده هغه دوه قطب چې یو کپټالیزم او بل کمونیزم نن موږ ګورو چې روسیه د کپټالیزم په لمنه غورځېدلې نن هغه لیبرالیستي هیواد دی کپټالیستي هیواد دی نن هغه هیواد کولی شي چې یو قطب په توګه د امریکا په مقابل کې ودرېږي چې هغه یو جلا ایدئولوژي ولري هماسې چې پرون روسیه د شوروي په نامه د کمونیزم ایدئولوژي درلوده نن عملا د ایدئولوژیک د لحاظه روسیه امریکا ته پاتې راغلي په داعش مسله کې تمرکز وکړو دا حتمي نه ده چې دنیا دی په ایدئولوژیک تقسیمونه باندې نه هدف مې د ایدئولوژیک لحاظه لیکن خبره د منافع دا په دنیا د تسلط ده امریکا تسلط لري تر اوسه پورې او اوس روسیه او چین د امریکا د تسلط نه مني نو دا په خپل تقسیم دی کنه او یعنی هدف مې دا و چې موږ د اقتصادي د لحاظه د سیاسي د لحاظه اماسه چې چین د اقتصادي لحاظه امریکا سره ځان وهي او روسیه د نظامی د لحاظه او حتی روسیه او چین کوښښ کوي چې دغه دواړه منابع چې اقتصادي او نظامی دي دا دواړه یو ځای کې او د امریکا په مقابل کې وکړي د قطب په توګه مطرح شي هدف مې هغه د شلمې پیړۍ قطبونه و چې ایدئولوژیک قطبونه و چې هغه بیرته د یو ایدئولوژي باید بیرته حاکمه شي چې هغه یو قطب منځته شي خو د سیاسي لحاظ او د نړیوالو اړیکو د لحاظ موږ کولی شو چې د اقتصادي لحاظ یو قطب مطرح شي او د داعش په مسله کې داعش منځنۍ اسیا د افغانستان کې چې داعش راغی په کومه چټکتیا او په کومه چټکۍ چې به شمال ته ورسېده یا شمال ته ورسول شو نو روسیه او د احساس د خطر کې د احساس د خطر رښتیا دی کنه دی د داعش پاک لوم هغه امرونه چې د روسیې د خوا ورکول کیږي ډیر واقعي نه دي دا چې لزر داعش یا څومره داعش په افغانستان کې دي په ډیره کچه کې داعش په افغانستان کې اوسېږي تر 2000 نه ډیر نه دي خو داعش یو تهدید دی یعنی موږ په سیاست کې دا مطالعه کوو تهدید کولی شي د نړیوالو سیاستو باندې اغیزه وکړي یعنی داعش اول خو په افغانستان کې دته یو ښه بستر نشته خصوصا د افغانستان نه بهتر په منځنۍ اسیا کې دته ښه بستر ځکه چې داعش یو سلفي دی ولې دا یو چې دونه ډیر نه دي ننګرهار کې ولسوالۍ نه څو ولسوالۍ ورسره دي مهم مرکزونه ورسره دي توربوړ په شان په کونړ کې څو ولسوالۍ ورسره دي شمال ته ورغلل الته کوم څه نو شخص شو بیره خبره ده لیکن په نور زونی کې هدف مې تعداد د لحاظه یعنی یو تعداد خدای چې د دونه زینه ورسره دي د دونه زینه خو په تعداد باندې ساتل کیږي کنه لسل نفر او 200 نفر خو نه هدف مې دا و چې داعش په ډیره کچه 2000 نفر نه ډیر په افغانستان کې نشته یعنی هغه اعمار چې د روسیې د خوا خصوصا کابلوف د خوا ورکړل شي او چې لزر او شاوخوا حتی په شمال کې په هغه تعداد داعش چې ویل کېږي په هغه تعداد نشته په جوزجان کې په دا ټول مبالغه وکړي یعنی روسیه غواړي چې دا تهدید لږ برسیره کړي یعنی داعش یو ډیر غټ تهدید دی هغه ته منځنۍ اسیا ته خصوصا روسیې ته نو دې لپاره په اعمار کې مبالغه کیږي خو په منځنۍ اسیا کې داعش لپاره بستر شته ولې نشته منګه د سلفیت د لحاظ وګورو یعنی د سلفیت ډیر په منځنۍ اسیا کې حاکم دی تر افغانستان داعش یو سلفي او وهابي دید لري چې دا په منځنۍ اسیا کې شته دغه دید منګه د جند الله وګورو منګه د اسلامي حرکت د ازبکستان وګورو منګه د چچنیانو ګوندونو وګورو چې په د روسیې په مقابل کې جنگیدل یعنی دا هغه ټول یا د القاعده نفوذ وګورو په غیزي کې یعنی دا هغه بستر غیزي کې شته یعنی حقيقي خطر دی هو حقيقي خطر شته منګه دا چې وس لګ د کډیر د بیل خبره ده خو د امریکا په شان قوت شاته وي نو دا لږ قوت هم ډیر دی شي وس ولند د ملرو د بین روسته بیانو باس کو چې دغه وضعیت کوم خطر روان دی چې وس دومره سرګن د خبره مطرح کیږي او افغانستان لپاره دا فرصت دی ک ننګونه ده ک څه ده چې یو تعداد هیوادونه په ښکارا دغه رقم دریز سي
نو یو لنډه دمو